شکر ادا کوي چې الله رب العالمین په دومره مبارک مجلس کې په دومره مبارک محفل کې او په دې عظیم الشان شپه او په ورځ باندې د خپل کور کې مونږ یو ځای کړي. تاسو وایئ الحمدلله او الحمدلله الحمدلله. تېره جمعه که کومه دغه کې مې ویلي وو، زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې یو خان صاحب و او د هغه یو ډریور و. خان به مونځ نه کوو او ډریور به مونځ نه پرېښودو. نو چې دی به کله مانځه دپاره جومات ته دننه شو نو خان به په ګاډي کې ناست نو د ده به وخت لګېدو. یو ورځ ورته غوسه شو چې هلکه ته جومات ته دننه راشي او بیا چې نن وځې بیا راوځې نه، مونږ دې پازه یعنې زه غوسه یې ورته ښوده او دا چا ایثار کړی ولې نه راوځي، په ګاډي کې ناستو غوسه و. نو دی غریب هم دل برداشته شو، ډېرې غوسې به هر وخت اورېدې. په دغه ورځ یې زړه تا وکړو نو دم ورته وویل چې خان صاحب دننه نه یې وله آواز ورکړ چې زه هغه ذات ایثار کړی یم، هغه ذات مې بهر نه راپرېږدي چې کوم ذات تا دننه نه راپرېږدي. مسله ټوله دا ده. یو دیوالو په موټر کې ناستو خو هغه الله نه پرېښودو، جومات کې نه پرېښودو. نو الله چې په چا سود نشي هغه دې ګرځي، د هغه خپل کار دی. او چې په چا باندې مهرباني وکړي نو د هغه په دې زړه کې دا جذبه واچي، ځان ته یې مایله کړي، محبت یې په زړه کې پیدا کړي، بس هغه بیا دې طرف ته. دا د الله رب العالمین شکر دی. دویمه چې تاسو ماشاءالله په دې ختم القرآن کې شرکت وکړو، په دې باندې تاسو ټولو ته پته ده چې دا چې کم خلک په دې کې مستقل شریک وو په دې ختم کې، دا زما خیال دی 2 سپارې قاري صاحب څومره وخت کې ویلې کېدی؟ 8 بجې به ودرېدی، په کم 10 بجې به دا ختمېدو. پېښور خلکو ته دا درخواست دی چې داسې روایت په دې جماعت کې قایم شو چې 2 سپارې په 1.25 غنټو کې په 1.25 او دا یقیني خبره ده چې د خلکو په زړونو کې په ایمانیاتو کې معاملات ډېر کمزوري شوي دي. مونږ څه کال د خپل د وشپو ختم چې د 80 کالو نه دلته روان دی، هغه ختم هم مونږ په دغه انداز کې کولو چې ختم به ډېر ناوخته ختمېدو، لیکن مونږ په هغې باندې شکر ګزار وو. مونږ دا اعلان په تېرو کلونو کې کړی و چې قرآن سره به چل ول نه کوو. د قرآن چې کومه طریقه ده او کوم حکم دی الله نازل کړی، د چا د پلار اختیار دی چې په هغې کې به ګوتې وي. په کار دا ده چې مزیده او مزیده پکې اصلاح وشي. او بله اهمه خبره د دې ختم القرآن دا ده چې دا حاجي صاحب زما مخې ته ناست دی، زمونږ په دې مجلس کې شعرداری بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، تیار زبان بولنے والے. او دا د مابد خان صاحب جماعت خاصیت دی چې په دې کې دیوبندیان شته، په دې کې بریلیان شته، په دې کې دا جماعت صرف د مسلمانان، په دې کې د مسلک نوم نشته. او دا زمونږ والد صاحب نصیحت کړو. دلته درود شریف هم ویلې کېږي، دلته مجلس ذکر هم کېږي، دلته جهاد هم ویلې کېږي. مونږ دا نه وایو چې مونږ پارسا یو، مونږ کمزور یو. او الله رب العالمین دې په دې کې نور مزید نکھار او بهتري راولي. نو اهمه خبره دا ده چې زما دې بچي چې دلته قرآن وویلو، هغه مشري مو ویلو، اوس ده وویلو، دا په دې جماعت په دې مسله باندې چې دا بچي ولاړ دي دلته چې قرآن اوري، دا پروفیشن نه دی. دا پروفیشن په دې معنا نه دی چې دا پروفیشن ذریعه معاش نه دی. مونږ دا مسله په دې نه ده ساتلې چې مونږ له دې خلک پیسې راکړي، نه په دې ختمونو کې څادرې ګرځولې کېږي، نه پیسې غوښتلې کېږي، نه مونږ چاته وایو. په مونږ باندې د الله فضل دی، کرم دی. دا وایو ما په تیر ختم کې ویلو. څوک په زړه کې دا رانولي چې مولانا صاحب ځان ته یا بچي ته نسبت کوي. خلکو ته ما دا ویلو چې په محلو کې په علاقو کې چې کم حافظان دي، غریبانان دي، عاجزان دي، ډېر درون نظر ورته کوئ، ډېر درون، دومره درون چې دا خپل بچی مچی پرېږده دا ورته نه رسي. په دې مه خفه کېږه. بعضې خلکو له غوسه ورځي. عالم سړی او عام سړی، عالم او عامي، حافظ او عامي، دا نشي برابرې دی. دا پیغور کنزل نه ده، دا د پروردګار حکم دی. حکم دا خو لا مونږ عوام یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د شهداو تدفین کول، او احد شهدا څوک؟ صحابه کرام. یو صحابي
او دا ټول مسلمانان تابعین تبع تابعین ائمه محدثین د یو صحابي مرتبه ته رسي نه رسي د صحابي مرتبه ته هیڅوک نه رسي په جهان. نو د صحابیانو تدفین کولو دا خخول باغی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې په دې کې وګورئ چې عالم او غیر عالم څوک دی، په دې کې وګورئ چې حافظ او غیر حافظ څوک دی، چې څوک حافظ دی داغه تدفین مقدم دی، داغه درجه لویه ده. دا چا ویلو؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو. نو دا ټول خلق دی په دې قایل شي چې موږ به دا کار کوو او دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. زمونږ او ستاسو په حیثیت مسلمانان پښتنو دا فریضه ده چې ستاسو په جماعتونو کې څوک علما او حافظان دي دومره قدر یې وکړئ چې په معاشره کې د خلکو قرآن سره شوق پیدا شي، چې قرآن ته خلک ډیر درون نظر کوي. او دا د چا اختیار نه دی، څوک په دې خفه کیږي او که څوک غوسه کیږي. دا شان دا مرتبه او دا وعده ور سره الله کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی دا خبره میریږي دی حافظ صاحب ته دا خبره کوم چې کم سړی حفظ وکړي او قرآن ختم کړي قرآن، نو د حافظ سړي په آمین باندې د قرآن په ختمولو باندې 4,000 ملائک آمین وی آمین 4,000 ملائک. نو اوس که د پښتون سړي زړه خپوي او که خوشحالي الله په ده څه کوي؟ الله د آمین دپاره 4,000 ملائک را لیږي چې دی کله دعا وکړي او دې آمین کوي نو 4,000 ملائک به په هغې باندې آمین کوي. دومره لویه مرتبه ده. نو په دې تقریر دوران کې به زه درته ووایم چې دې ټولو ته دعا وکړي. دا څومره خلک چې دي حاضرین دي دې خلکو ورپسې ختم کړی دی او د ده دعا مستجابه ده. او حکیم الامت مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه بیانول چې دې حافظ سړي ته هسې اوړی راوړی خلکو ته یې نصیحت کړی. ظاهره خبره ده چې کم سړی چا ته څومره نږدې وي نو چې یو سړی روزانه چا سره ملاویږي ښېګړه کوي نیکي کوي نو په زړه کې خو به هماغه په زړه کې د هغه ځای وي. هغه وی ځکه ورته مخکې رستو کېږئ چې په ورځ د قیامت ورته دا ستا شکل یاد او چې ته ورته یاد ځکه الله رب العالمین دا اختیار دله ورکړی دی. یو روایت وی 10 کسان او بل روایت وی 400 کسان. حافظ سړی به په ورځ د قیامت د 400 کسانو سفارش کوي او الله به د ده په سفارش باندې هغه خلک هغه نه هغه چې په چا باندې ټاپه لګېدلي چې دا جهنمیان دي حافظ به سفارش کوي او الله به یې زه به وبخم او البسا والداه تاجا یوم القیامه. بل اعزاز دا دی چې الله رب العالمین به د حافظ قرآن والدینو ته داسې تاج په سر کوي تاج نور سپوږمۍ د دې رڼا په د هغې مخ کې هېڅ هم نه. دومره لوی مرتبه او مقام دی. دا حدیث زه په هر ځای کې ویم او د عبرت دپاره یې ویم. هغه دا چې حافظ سړی چې کله سفارش کوي او کله به دا خپل پاور استعمالوي پاور وایي ده ته به الله رب العالمین وایي چې حافظ صاحب د یو خبرې ما سره ضمانت راکړه. ضمانت وایي چې جی د څه شي ضمانت؟ دا ضمانت راکړه چې کم سړي تا ته سپک کتلي کم سړي ستا سپکاوی کړی دی ستا دې تعلیم ته سپک کتلي دي جامې ته سپک کتلي دي پټکي ته سپک کتلي دي په دغه وجه ستا مور پلار ته څه سپکاوی کړی دی او کتلي دي ما دا اول ضمانت راکړه چې زه به د هغه خلکو سفارش نه کوم ځکه چې چا د حافظ سړي توهین کړی الله به بخشش او مغفرت نه کوي. هغه خلک د خپل ایمانونو ته سوچ وکړي چې کم سړی دا خیال کوي لکه هغه په ډم کې او په حافظ کې فرق نه کوي. کم سړی دا خیال کوي چې په نوټ کې زور دی پیسې وي کته کښېنه او بره کښېنه او څوک ورته چڼې وایي او څوک ورته څه وایي. نو که څوک داسې کوي خپل ایمان ته دې سوچ وکړي او الله نه دې په دې باندې معافي وغواړي ځکه الله رب العالمین دومره سخت وعید دی په دې حدیث کې او دومره سخت دغه راغلی دی. نو بهرحال بله د خوشحالۍ خبره دا ده دا یوسف حاجي صاحب بزرګ دی مونږ دلته داسې واړه لوی شو د ده نه په کم عمر کې په 12 سال دی اوس ماشاءالله د 14 کالو دی خو دا د ده 3 کال دی چې دی ماشاءالله ختم کړي او مونږ په 12-13 سال عمر کې والد صاحب په دې مصلو درولیو مونږ به ختم کو بیا به شبینه کوله دلته به دا اعلان کو
چې زمونږ دا بچي چې په مصله ولاړي که څوک ځان دمی څوک وایي ما ته دعا وکړي نو دې دپاره خو صحیح ده نور یو شي ستمه نشته دی چې څوک به ولاړي او چاته به تمه کوي چې ماله به څه راکوي د دې قرآن په معجزه او په زور چې څوک خبر دی هغه سړی بل چاته نشي کتی څوک لیونی دی چې مخلوق ته ګوري د الله کلام یې ویلی دی د الله د کلام فضیلت بالکل داسې دی لکه د الله فضیلت چې دی او چې چا په سینه کې د الله کلام په مخلوق باندې څه کوي الله ته دې ګوري په هواګانو کې او په فضاګانو کې او ويرزقه من حيث لا يحتسب داسې مال حال او داسې الله به د رزق انتظام کوي چې تصور به نشي کولی تصور او زمونږ والد صاحب به دا نصیحت کو خپل کار ته او خپل منبر ته او خپل مصلې ته سپک مه ګورئ او دا ټول دنیا جهان به خدای په دې قدمونو کې کیږي دا مونږ تجربه کړې ده الله رب العالمین خپل خلق چې دی دا نه غورځوي مونږ دپاره یو د خوشحالۍ خبره دا ده دا د روژې اختتام دی نو زه ځکه ویم یو اعلان دا دی چې د سبا د شپې نه به انشاءالله په مابد خان صاحب جومات کې د 3 ورځو شبینه ودرېږي که خیر ختم القرآن تاسو ټول له دعوت ورکو چې دې شیطان له یو لته ورکئ سستی دا ستړی کېږم دا کېږم هېڅ هم نه کېږي په ایمان اسې شیطان دې سړی نیولی او زه تاسو ته دا خوند ویم چې هېڅ ضروري نه ده چې سړی دې ولاړ چې په ولاړه باندې څوک وایي چې یاره زه په ودرېدو نشم ویلی دا ختم اوږد دی په ناسته یې کوه په کرسۍ کښېنه په ځمکه کښېنه په اتحیات کښېنه په ناسته باندې پکې شریک شه لیکن ځان مه محروموه او مونږ ولې دا 3 شپو ختم دام د زمانو نه راځي په مابد خان صاحب جومات کې د الله په فضل و کرم باندې لنډې تراویح نشته دلته چې اول ختم شروع شو چې ختم شي په سبا باندې بل شروع شي چې بل ختم شي ماشاءالله بل شروع شي دا به زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې لنډې تراویح نشته لنډې چا راوسي دا روژه دا د قرآن ده ځکه چې الله خاصه دا بیانوي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا رمضان المبارک ولی خاص دی الله رب العالمین په دې کې دا مبارک قرآن نازل کړی دی او بیا وګوره انا انزلناه فی لیلة القدر او په کومه کې نازل شوی دی په داسې مبارکه شپه کې چې الله و احساس درته رسه وما ادراک ما لیلة القدر مخاطبه د قرآن ساده سړیه پام کوه صاحب کې نوستې ملاو شو دي پام کوه چې چېرته په دې دوکه نه شي او دا نه چې ته دې ته پام ونه کړې او فکر ونه کړې دا کومه شپه ده دا کومه شپه ده ته په دې پوهې لیلة القدر خیر من 1000 شهر یوه لمحه هغه شپه یې دومره مبارکه ده او چې چاته په دې شپه کې یو لمحه حاصله شوه لکه د 1000 میاشتو د عبادت چې د په هغه یو لمحه عبادت یې کړی دی او الله ته د 1000 میاشتو نه زیات محبوب دی تاسو وایئ الحمدلله دا خاصه د محمد رسول الله د امت ده یو امت تم چې دی دا فضیلت نه دی حاصل یو امت تم سوای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه چې حاصلیږي به یو لمحه په یو لمحه به د لیلة القدر حاصل کی او د 1000 میاشتو عبادت به د هغې اجرونه او ثوابونه به الله دته حاصل کی نو بهرحال دا خوش قسمتي وه چې په دې ختم کې څوک ولاړو په طاق شپو کې دا ختمونه د آخري اشره راله سبا بیا طاق شپه ده او زمونږ شبینه به شروع کېږي په طاق شپه او ماشاءالله اختتام یې په طاق شپه باندې دی دا د الله فضل و کرم دی هېڅ شک شبه نشته چې څومره خلک په دې کې ولاړو څه شک شبه نشته دی چې هغه لیلة القدر نه دی حاصل کړی ځکه په جومات کې ولاړو او قیام یې کړی او د لیلة القدر په قیام په تراوو په ختم القرآن په قیام باندې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه دا خوشخبری اورولې ده چې من قام رمضان او من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې روجه وساتله چا چې په روجه کې قیام وکړو الله د گذشته ټول ګناهونه معاف ټول ګناهونه او دلته مې بیان کړی که چېرته اول تکبیر چې سړی وکړي الله ته ودرېږي الله اکبر په اولني تکبیر باندې دی الله ته وي الله ته لوی او پروردگار جواب ورکوي ستا په دغه وینا باندې الله ستا ټول ګناهونه معاف ټول بیا وایي چې دی رکوع ته ځي حدیث کې راځي چې د دې رکوع په کولو باندې ولا الله داسې اجر ورکوي
لکه دې انسان چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي، تورات، انجیل، زبور، چې دلته زه چا نه تپوس وکړم تورات، انجیل، زبور چا کتلی هم نه دی، لیکن الله ولا ثواب داسې ورکوي لکه چې د ټول آسماني کتابونه تلاوت کړي په یو رکوع باندې په یو، او سجدې ته لاړ شي سلام راوګرځوي، د هغې نه چې فارغ شي بیا فرشتې وایي الله رب العالمینه دې بنده سره څه وکړو، ولې والله ګناهونه یې راوړي، پنډې و په دې شا باندې د ګناهونو، دا ټول مونږ راټول کړو یو طرف ته میخی دی، اوس پروردګاره څه وکړو، دا پنډ ورته واپس په شا کړو، څه معامله ورسره وکړو، ستا حکم ته انتظار دی. الله وایي نه، ما ته یې سر ایښی دی، سجده یې وکړه، رکوع یې وکړه، او په دې رکوع سجود کې څه کول؟ الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، دا ټول یې وکړو. اوس الله وایي ما له حیا راځي چې دا ګناهونه ورته تاسو بیا په شا کوئ، بس ده چې ما ته سر کېښودو دا څه ګناهونه چې راوړي وو دا ترې ټول لرې کوي، ما د ده ټول ګناهونه معاف کړه، ټول ګناهونه مې ورته معاف کړه. څه شک شبه نشته دی چې انسان په رمضان المبارک کې عبادتونه وکړي او د ده بخانه او بخشش او مغفرت ونشي. او زه اخري دوه درې خبرې کوم. اوس مثلا ټول میاشت مونږ واورېدې، خلک ستړي وي. یو مې دا درخواست دی چې چا نه په دې ورځو کې کوتاهي شوي، انسان دی کمزوري به شوي، هغسې ختمونه به رانه نه شوي، عبادت به رانه نه شوي. خالی عبادت د دین نوم نه دی، خالی عبادت نه دی، خوله د چا نه ده ټیک شوې، خوله لاس اندام. یو صاحب او زه تاسو ته په ایمان ویم چې ما ته خوب راوړی، خوب یو هلک خوب راوړی، د هغه خوب تعبیر ما هغه کس پېژندو چې څومره لوی سړی و، او د خوب تعبیر یې دا و چې خدا نه خواسته ما ورته ووی، زه درته په ایمان ویم د خدای په کور کې ناست یم، دغسې چل دی ویاو تصدیق یې وکړو چې جی تاسو خو تعبیر بالکل ټیک بیان. تهجد گزار سړی تهجد چې 25 کاله تهجد نو قضا کړي، او په څه کار کې خدای مبتلا کړی وي، نیولی په څه کار و، خوله یې ګنده وه، خوله په کور کې به یې زنانه کنځلې، انګوریانې به یې کنځلې، لوڼه به یې کنځل، بچي یې کنځل. نو خدای وایي که دا مونځ اودس ټول دین دی، مونځ اودس نه دی، که تا کې کنځلې وي دا چې د په دې روژه کې نه پرېښې بس د مرغټ نه دې رانیسي، ته روژه نه ده قبوله شوې. که په دې ناب تول کې فرق کې پوه شه چې روژه دې نه ده قبوله شوې، ته په روژه پوهې نه. روژه د هر هغه حرام شیز نه منې کوي چې کم شیز الله حرام ګرځولی دی، چې دا ټول دې پرېښودل. ادخلوا فی السلم کافه، چې ټول دې پرېښودل اله به درته نجات ملاو شي. او دا نه افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دا د منافقینو کار دی، په نیمو به عمل کوي، چې کم کار یې خوښ دی په هغې کوي، چې کمې تبې ته نه پرېوځي نو په هغې اړو عمل نه کوي، او دی وایي دا دین دی. دا دین نه دی، دین هغه شی دی چې کم قرآن دی او کم سنت دی، مونږ ټول د دې تابع یو. د دې نه علاوه که څوک د چا په اتباع کې لګیا دی د خپل نفس د دې نشته، نو دا درخواست دی ازاله وکړئ. چا سره ما جګړه کړې ده، بېزتي کړې ده، بغض دی، کینه ده راکړي، حسد دی راکړي، د دې کار نه تیر شئ او په دې باندې وکړئ چې د دې روژې د ختمېدو نه مخکې لاړ شو او بس توبه معافي وکړو چې خدای پاکه په دې معاف. دویم درخواست دا دی چې د چا په کور کې والدین دي، والدین چا نه مور پلار خفه دي، چا نه مور پلار خفه دي، مهرباني وکړئ د دې رمضان المبارک د اختتام نه مخکې لاړ شئ، بس په خپو ورته پرېوځئ. داسې 15,000 جوماتونه او په هغې کې د علما او شیخان بزرګان اولیاء ناست، ستا د مور پلار دعا دا زور چې دی دا د مولا دعا کې نشته. د جومات او د مولانا صاحب د دعا نه مضبوطه دعا هغه په کور کې چې په کمزوري کټ باندې بابا او بیبي ناسته ده، د هغې زور ډېر. خو چې اوس پکې ځوان پوه شي لاړ شه بالکل دا تلي ونیسه او داسې په دې مخ باندې کښېنه او ته ورته ووایه چې مورې ما معاف کړه او مورې دعا راته وکړه، مورې زما الله ته سوال وکړه، الله ته زما دپاره درخواست وکړه. حدیث کې راځي داسې د دې سپینو ویښتو، دا سپین ویښته دي خپل دا سر به داسې سرتوری الله ته مخامخ په بچي باندې به خدای حکم کړی چې دا جهنم ته ولېږه، الله به ورته غوسوي، مور به ودرېږي او مور به وایي چې الله رب العالمین زه خپل بچی نه پرېږدم،
دا تا دا اولاد دومره خوږ کړی او ګران کړی دی زه یې چېرته پرېږدم چې دا جهنم ته لاړ شي زه دا اور ته نه پرېږدم او خدای دا معاف کا ولاړه به یې او ولاړه به یې الله به وایي زما د دې سپینو ډکو د حیا کې الله پروردګار د جهانونو مالک پروردګار د یو تور سرې د سر نه به الله وایي ما ډېره حیا کې به دې ته نشم کولی دا وایي چې زما بچی وبخه دا جهنمي بچی وبخه الله به سفارش قبول کی بس ما د بخشش او مغفرت دا پاور تاسو سره په کور کې دی نو دا استعمال کوي یعنی لاړ شئ او د مور سره په تابعدارۍ کې په محبت کې او د هغوی په دې رضا کولو کې دا وخت تیر کوي او دا ډېر کم ایام دي څو ورځې دي اوس په بازارونو کې ته وګوره ته به د دې خلکو روژه نشته ته به جومات بند شوی دی لیلة القدر نشته دکانونه دي او بازار دی او خوراکو په کال کې یو میاشت راځي یوه چې دا ګوره دا د روژې مسله تاسو ته معلومه ده که نه کم سړی بیمار دی په سفر کې دی د روژې د خوراک اجازت دی ورته په شریعت کې که یو سړی په سفر کې نو ته به ورسره دا نخرې نه کوې چې تا د مرغټه رانیولې سفر دی الله اجازت ورکړی دی ودې خوري دا سره د دې نه چې اجازت ورکوي لیکن ورته وایي الله رب العالمین اجازت هم ورکوي او بیا ورته ویم چې یو خبره ده چې د روژې د میاشت روژه خو چې تا وخوړه د دې فضیلت ته د ټول عمر روژې نه رسي چې تا د روژې د میاشت روژه وخوړه د دې ثواب ته او برکت ته د ټول کال روژې نشي رسېدی د دې مرتبه او شان دومره دی لہذا دا چې څومره ایام دي په دې کې دا کوششونه پکار دي چې دا کار وشي د چا په کور کې اولادونه دي بچي دي دې طرف ته هم لږ پام کوي چې زما بچی په مصله ولاړ دی زما بچی مونځ کوي زما بچی اودس کوي دینداره دی که بېدینه دی بېدین هم په معاشره کې پیژندلی کېږي او دیندار هم پیژندلی کېږي چې نه دی دینداره دا سوالیه نشان دی چې دا د ظالم بچی به څه کوي سبا به زه مړ یم زه مړ شوم نو زما په ځای په دې جانماز باندې او په جومات کې څوک ولاړ دی که نه دی ولاړ نو په دنیا کې درته خدای رزلټ کوي چې لاړې غرق شوي دا به څه چل کوي په سوال باندې خو څوک چاته دعاګانې نه کوي دا هم دې کور کې زنانو ته ووایي دا نن سبا چې فیشن شروع شوی دی پردي کور ته جواب لیږي وایي 10 سپارې مونږ دپاره ووایه تاسو خیال کړی تاسو ته راځي وایي 3 سپارې ووایه 5 سپارې قاري صاحب دا ختم کېږي په کال کې وکړه نیمه نیمه سپاره وایه ختم دا کم ختم دی چې په بل باندې کې او ثواب به تا ته میلاو شي سبق دې زه وایم او ثواب دې تا ته او داسې لیونی څوک شته چې په بل چا دومره خفه شي چې ستا دپاره به هغه جړاګانې کوي او خفګانونه کوي نو بیا به دا بخانې او بخششونه بیا نه کېږي چې تر څو پورې دې په خپل کور کې ځان دپاره سفارشي نه ساتلی او چې سفارشي هم دې ته وایي چې ته مړ شوې چې په منبر او په مصله باندې ولاړ دا چې دې ختم کوي زه تاسو ته په ایمان وایم چې زمونږ د والد صاحب د قرآن سره دا محبت و په دې پېښور کې واړه ماشومانان په مصله ودرول دا رواج زمونږ والد صاحب شروع کړی خلکو جومات کې ماشوم چېرته پرېښودو خلکو هلته لانجې جوړې شوې خلکو وایي مونځ نه کېږي وایي ماشوم تراویح وکړه زمونږ والد صاحب دا مسله بیانه کړه چې بیانه شوه نو خلک پوه شو چې ماشوم تراویح کولی شي دا خو د نفلو مونځ دی واړه واړه ماشومانانو مونږ یې دلته په مصله ودرولو او دا جذبه او دا شوق یې و چې ماشوم وي په کور کې چې هر څوک وي دی به ماشاءالله حافظ قرآن او زمونږ په کور کې دا سنت قایم دی چې څوک ماشوم دی بس دی چې لږ پوه شو نو دی به قرآن اول حفظ کړي او دا مونږ د دنیا خلکو ته دا وایو ګریجویشن ته منډه ده بل ته منډه ده زمونږ په کورونو کې سسټم د دې نه الټ دی دا اوس به دی د نهم امتحان ورکوي او تاسو وګورئ د نهم د امتحان نه مخکې ماشاءالله دی حافظ قرآن دی زمونږ والد صاحب دا خبره نه منله قرآن مخکې دی او بیا به ورپسې دا نور معاملات کېږي او شکر دی نو بهرحال دا خبره ما په دې وکړه چې چا دا سلسله شروع کړې وه 100 کاله وشو تقریبا په دې محبت خان صاحب جومات دا حاجي صاحب ناست دی دوی زمونږ نیکه باباجي کتلی او موږ خو نه و کتلی هغوی دا سلسله روانه کړله 50 کاله زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه په دې جومات کې و او د هغه جذبه او شوق صرف دا و چې یاره منبر او مصله چې دا چېرته اخوا دېخوا پاتې نشي او تاسو ټولو کې غټه فریضه دا ده چې تاسو دا منبر آباد ساتئ او زه د الله شکریه په دې ادا کوم او الله دې زمونږ دا ټوله سلسله د قیامت د سبا پورې
چې څومره اولادونه بچی راځي دا دعا کوئ چې دا مصلی هغوی آباده ساتلي ډېرو کې لوی شوق او دغه شی چې دی هغه دا دی دا لالچونه موږ ته هم شته چې دا خلک وایي امریکې ته یې ولېږه یورپ ته یې ولېږه جي روزګار به کوي څه به کوي حالات خراب دي یو پکې جي دا کوي یو به پکې دا کوي زما د الله په ذات قسم سوای د دې خبرې نه د خدای په کور کې تاسو ته په دې مبارک شپه وایم چې دا ټولې خبرې یو طرف ته واورو بل طرف ته یو بل ته وګورو ښکاره په کور کې مشوره کوو نو مور ته وایم الله له به څه جواب ورکړو او خدای دې نه کړي که سړی بېلارې شو بیا به څه چل کوو عامي پاتې شو بیا به څه کوو عامي دا نه دی چې خدا نخواسته عامي څه غټه ګناه ده هر سړی امام بخاري نه دی لیکن چونکې زمونږ کورنۍ د دین سره نسبت دی نو زمونږ دلته دا تصور دا ډېر د نقصان خبره ده نو مونږ یره وشي چې هلکه د منبر مصلي نه سړی اخوا دېخوا نه شي ځکه بېلارې نه شي چې د خپل کار سره اټیچ وي نو دا دعاګانې کوئ چې الله رب العالمین دا سلسله قائمه لري دائمه لري او دا آخري شپې دي ځوانان دي که مشران دي مشران هسې بزرګان دي ښه د جذبې سره را مخامخ شئ د یو ورځې اعتکاف هم کېږي د 2 ورځو کېږي د 3 غنټو کېږي د 10 والا خو ډېر اوچت دی اوس دا باقي ورځې چې کمې دي چې کله اوزګار شو د دوکان نه راځه افطاري وکړه او بس بیا ځه چې څنګه په جومات کې قدم ایږدې نو دا وایه ما د اعتکاف نیت وکړو او وخت ورسره تعین کوه دا اعتکاف به زما د شپې 11 پورې دا به د پېشمني پورې ډېره اسانه خبره ده خو ګران کار نه دی د دې اجرونه او ثوابونه به الله درکوي گزارش پکې صرف دا دی چې دا امکان به پکې بیا نه چې سړی نه اعتکاف پاتې شي لیلة القدر پاتې شي خامخا به ورته د لیلة القدر دا مبارکه شپه ملاویږي الله رب العالمین دې موږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کړي دلته دا معتکفین ناست دوی ته موږ هغه جمعې په ورځ باندې دغه ویلو او دا دوی ډېره لوی جذبه کړې ده چې اعتکاف ته څوک ناست دی ماشاءالله 10 ورځې د الله په کور کې سړی وقف کړي ثوابونه یې دومره دي ثوابونه چې د هغې څه حد نشته دی شمېر یې ګران دی یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا دا دعا ده دا آخري اشري دعا ده اللهم إنك عفو كريم چې څوک ځان لوي نو ابه دسې وي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في دين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله رب العالمين دا ختم القرآن الله په اوچتو مرتبو یا الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور فرمایا یا الله په اوچتو مرتبو په خپل دربار کې قبول او منظور فرمایا یا الله رب العالمین جمله لغزشونه پروردگار ته معاف کا یا الله د دې ټولو حاضرینو د پاره الله د بخشش او د مغفرت ذریعہ وګرځوا الله رب العالمین د دې ټولو حاضرینو د پاره د دنیا او د آخرت د خیرونه او د سرفرازیانو ذریعہ وګرځوا الله رب العالمین د حافظ حماد سے یا الله د په عمر کې الله په علم کې په حافظه کې ډېر برکتونه واچو یا الله خیر او برکت پروردگار ته نصیب وګرځوا دا مولانا عبدالباعث صاحب دلته ناست دی او دا د حماد صاحب استاد دی او حماد بدد سره دا ټول کال د قاری صاحب سره دور کوي بلکې دې ورځو کې به هم دور کولو قاری عبدالباعث صاحب ته دی الله جزای خیر نصیب کړي الله دې د په عمر کې په رزق کې او د په صحت کې د خدای ډېر برکتونه واچوي دا زما رور دلته ناست دی مولانا اسامه صاحب ځوان جان سړی دی په کرسۍ کښېني د په خپه کې تکلیف دی د ډېر وخت نه دی و علاج کوي په ځان ډېر مشقت تېروي زمونږ په دې جامع اشرفیه کې د ډېر کاوشونه دي او دا دومره مبارک سړی دی چې دا واړه واړه ماشومانان حافظان قاریان چې هلته به سبقونه وي د نن ورځې پورې چې دي دا ټول د میلمانو روزانه به ورته د افطارۍ انتظام کول څو ورځې مخکې ورته ووي زمونږ څه مقتدیانو به غوښې او شیونه رالېږل
بیا ما درته وویل چې وخه راغلې ده که نه بس وی کرام غله ډېره ښه ده او کرا نم غله خو انشاءالله ما ورته عهد کړی دی دا ټول زما میلمانه دي او زه به یې میلمستیا کومه الله رب العالمین دې ده ته جزای خیر نصیب کړي او دا دعا کوئ چې الله دې ده ته صحت کامله عاجله نصیب کړي د ډېر کم عمر دی او دا تکلیف دی دا زما د خپې خواست یو حادثه ته او دعا کوئ سبا کیدای شي د دې اسلام آباد کې معاینه ده الله په حضور دعا وکړئ چې الله دې دا معاینه او دا ایکسرې ټیک راولي او الله دې وکړي چې بس اجازت وشي چې اوس ته قدم یې ښودی شي او په دې خپلو خپو مې الله رب العالمین دې جومات ته بوزي او راولي یا الله رب العالمین په دې حاضره جمع کې څوک بیمار وي د چا په کور کې بیماری وي الله په هسپتالونو کې ډېر شی مسلمانان مریضان دي دا حاجي یوسف صاحب زه ګورم حاجي ذوالفقار صاحب ګورم په دې جومات کې به نور څه حضرات وي چې هغه بیماران دي او په تکلیف کې به یې بعضو خلکو ته مختلف قسمه بیماری او امراض چې دي دا لاحق دي الله رب العالمین د ټولو پروردګاره ته شفای کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کړه څه شی دی زوجه والده بیماره والده او بیماره ده ښه بیماره ده حاجي صاحب پرچه ورکړې ده د دوی والده صاحبه بیماره ده نو یا الله که په حاضره جمع کې څوک بیمار وي په کور کې وي په هسپتالونو کې وي په موذي امراضو کې مبتلا وي کینسر وي نور امراض دي ډېر خطرناک او سخت یا الله د دې مبارک مجلس په خاطر ټولو مریضانو ته پروردګاره شفای کامله عاجله مستمره نصیب یا الله که څوک قرضدار وي ته د قرض خلاص الله که څوک بېروزګار وي د حلال روزۍ انتظام یې وفرمایه یا الله که د چا اولاد نه پروردګاره صالح اولاد یې نصیب کا الله که د چا نارینه اولاد نه پروردګاره نارینه اولاد یې نصیب کا ډېرو حضراتو ته چې په کورونو کې لوڼه دي ماشومان دي ناستې دي والدین پریشان دي الله د نیکو د پاکو او د صالحو رشتو انتظام فرمایا الله هیڅ چاته نور خور پروردګاره پیغور مکې یا الله رب العالمین زموږ د ټولو شرم پرده حیا وساتي موږ د ټولو الله شرم پرده حیا وساتي الله بندې بیړۍ مزادې کا الله بندې بیړۍ روانې کا زموږ په دې جومات کې چې څومره حضرات موږ سره د دین په نسبت باندې محبت کوي د دې جومات سره کوي د مدرسې سره کوي خدای ته آباد او شاداب لره دنیا او د آخرت خیرونه او سرفرازیانی نصیب کا او دا ننم چې چا صدقه کړې ده د دې نه مخکې په دې ختمونو کې زموږ مقتدیانو شیرني خوراک روجي الله رب العالمین د عرش د خزانو سود په ته پروردګار او مونږه کم از کم په دې شکر گزاري سړی معلومو چې ګورو چا خپل طرف نه وي چې مونږ دا انتظام کول غواړو نو ډېره ښه خبره ده مونږ خپل طرف نه د چا ته دا خواهش نه دی کړی چې زموږ له به دا چلی او دا چلی او په ختمونو کې نه دا خبره مونږه شرعا مناسبه ګڼو نو بهرحال چې چا په خپل طرف نه چې دی په دې کې حصه اخیستې ده الله دې ولا جزای خیر نصیب کړي او یا الله په دنیا جهان کې چې څومره حافظانو قاریانو عالمانو په دې رمضان المبارک کې ختمونه وکړل د قرآن د خدمت یې وکړو تلاوت یې وکړلو الله دنیا او آخرت یې ته ښایسته کړه یا الله رب العالمین جمله علما حفاظ کرام د مخلوق د محتاجین الله ته وساته او یا الله محبت خان صاحب جماعت رحمت الله علیه چې دا عظیم شاهکار جماعت جوړ کړو خیر او برکت تاسو په خپل سترګو باندې وینئ چې کال 12 میاشتې ماشاءالله په دې کې دا میله رواني قرآن دی سنت دی الله رب العالمین دی کروڑها رحمتونه د حضرت محبت خان صاحب رحمت الله علیه په قبر باندې وره زمونږ نیکه بابا جی علامه عبدالودود قریشی رحمت الله علیه په 1953 کې جامع اشرفیه دلته قائمه کړې وه الله کروڑها رحمتونه د هغه په مرقد باندې ووره زمونږ والد صاحب حضرت مولانا یوسف قریشی صاحب رحمت الله علیه الله جمله خدمات جلیله پروردگار په خپل دربار کې قبول او منظور فرمایا الله بخشش او مغفرت نصیب او ګرځوا زمونږ د ټولو حاضرینو چې الله څومره مرحومین وفات شوي دي مشران دي کشران دي زنانه دي یا الله زموږ د محبت خان صاحب څومره مقتدیان دي د ټولو مؤمنانو مسلمانانو نارینه او زنانو سره الله درجات بلند کا مغفرتونه نصیب او ګرځوا قبرونه ول الله د جنت د باغچونه باغچې او ګرځوا یا الله زموږ د ټولو خاتمه بالایمان فرمایا یا الله زموږ د ټولو خاتمه بالایمان فرمایا یا الله رب العالمین د عذاب قبر نه او د عذاب جهنم نه مساته
یا الله د سوال او د جواب منزلونه راته آسان کا الله د روز محشر د شرمندګۍ نم پروردګار ته وساته یا الله مونږ ته او زموږ ټولو اولادونو ته استقامت په دین باندې نصیب کا یا الله څنګه چې دی په محبت خان صاحب جماعت کې یو ځای کړي الله داسم په جنت الفردوس کې یو ځای یا الله داسم په جنت الفردوس کې یو ځای الله داسم په جنت الفردوس کې یو ځای زمونږ یو قریبي رشتہ دار د بابو حاجی صاحب په نوم مشهور حاجی زین الله صاحب نن وفات شوی دی او سبا جنازه ده په وزیر باغ کې ډیر بزرگ سړی الله په حضور دعا وکړي چې الله دې داغه مغفرت نصیبه وګرځي الله دې داغه درجات بلند کړي جمله پسماندگانو ته دې الله صبر جمیل نصیب کړي دا کوړه خټک مولانا حامد الحق صاحب شهید د مولانا سمیع الحق صاحب زوی زمونږ اوخه او ډیر دردناک شهادت یو شو واړه بچی پاتې شو الله رب العالمین کروڑها رحمتونه داغه په قبر باندې وروا شهادت الله په اوچتو مرتبو قبول او منظور فرمایا ټول پسماندگانو ته الله صبر جمیل نصیب کا د مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه دا خانواده الله ته آباد او شاداب لرا او الله ته په خپل حفظ او امان کې وساته پروردگار یا الله رب العالمین تاسو ته دام دی چې اوس سمرګرو اهتمام کړی دی د دینه پس تاسو د پاره د خوراک نو تاسو ټول پاغي کې چې دی علي څه شو نه نشته کنه او تاسو ټول به ان شاء الله ایثاری چې هغه دغه تاسو نوشم کوي او الله دې په دې صدقه کې تاسو زموږ ټولو د پاره شفا واچي کوم مرګرو دا کړی دا الله دې ورته جزای خیر نصیب کړي هغوی دسترخوانونه دې الله قائم او دائم لري یا الله چې د چا زړه کې ارمان دی هغه سړی چې واقعي د زړه نه غواړي نو د هغه دعا خلک خدای قبلیه شي خو برای نام څوک وایي چې د چا په دې زړه کې دا ارمان دی چې د حرمینو د زیارت نه سرفراز شي الله رب العالمین زر تر زر د حرمینو د زیارت نه سرفراز الله زر تر زر د حرمینو د زیارت نه سرفراز یا الله مونږ ټول په حرمین شریفین کې یو ځای په بیت الله کې یو ځای یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت په مسجد نبوي کې یو ځای یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي سلام کې یو ځای او په ورځ د قیامت هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس نه آب کوثر نصیب کا د مبارک لاس نه آب کوثر نصیب کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت زموږ د ټولو نصیب او ګرځوا یا الله چا چې په زړه کې څه حاجت راوړی دی څه مراد راوړی دی څه تمنا راوړی ده د دې مبارک وخت په خاطر د دې مبارک ختم په خاطر یا الله تا ته ستا د کبریایي خاطر زموږ د ټولو الله شرعي حاجتونه مرادونه تمناګانې یا الله د خزانو د غیب نه الله د خپل شان مطابق پوره وفرمایا یا الله دا دومره لویه مجمع په دې دور فتن کې د ظلمت په دور کې دومره لوی اوږد ختم ته دا ټول خلق ولاړو بیا دا نن ناست دي د دې په عوض او په بدله کې الله رب العالمین دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کا یا الله دا مجمع چې منتشر کیږي د دې جماعت نه چې الله مونږ وضو د دې نه مخکې زمونږ د ټولو د بخشش او د مغفرت پروانې جاری الله زمونږ د ټولو د بخشش او د مغفرت پروانې جاری کا او الله خاتمم بالایمان فرمایا یا الله خاتمم په دې کلمه باندې و فرمایا چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عزیزان محترم یو دعا بل وکړئ زمونږ پاکستان الحمدلله په 27 رمضان باندې په معرض وجود کې راغلی ډېر کم خلکو ته دا پته پاکستان چې جوړېدو اتفاقاً ګوره قرآن هم الله په 28 نازل کړی دی او ګوره پاکستان هم په 28 شپه باندې په معرض وجود کې راغلی او تاسو ټول وایي چې الحمدلله الله رب العالمین پاکستان تا قیامت قائم و دائم لرا څومره چې د خیر چشمې دي الله دا سلسلې جاری ساری لرا څومره چې پکې بدواله دی او بدی خبرې دي خدای ټولې پکې ختم کا یا الله پاکستان ته اسلامی نظام پروردگار ته نصیبه وګرځوا او یا الله د دشمنان تباہ و برباد کا یا الله رب العالمین چې دا موږ څومره پکې اوسېږو الله د پاکستان په اقتصادي حالاتو کې پروردگار بدلون راوله دا انګریزان چې زموږ خلک زی هلته مزدورو دپاره خدای دا زموږ نوکران کا دا ټوله دنیا خدای زموږ نوکران کا او الله مسجد اقصی آزاد کا
یا الله فلسطین آزاد کا الله د غزه په مسلمانانو باندې رحم وکړه یا الله اسرائیل او د هغه هم نوا پروردګار تباه و برباد یا الله ته نیست و نابود کړه الله دا وجود د دې ځمکې نه ختم کړه موږ ته الله زموږ په دې ژوندون کې په دې خپلو سترګو مسجد اقصی آزاد وښیه فلسطین آزاد وښیه یا الله مسلمانانو کې حمیت غیرت اتفاق و اتحاد نصیبہ وګرځوا الله رب العالمین غیرت و حمیت نصیب کا اتفاق اتحاد نصیبہ وګرځوا الله د حرمین و حفاظت فرمایا یا الله په شان او په مرتبه کې نور اضافه و فرمایا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الله دې تاسو ټولو ته جزای خیر نصیب کړي تاسو د ټولو دې دا ختم ډیر ډیر مبارک وي یا الله خیر